Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوی ویډیو سره تاسو خپل کلی وي. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وي، ژوند مزه کې به وي. پېښور تاکار کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې شوې ده. ډېر زیات ظلم شوی دی. یو ظالم بدبخت تصویر خپل بوډا پلار خپل درې زلمي وروڼه او یو تر ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړو. ولې قتل کړو؟ په څه وجه باندې قتل کړو؟ دغه ظالم بدبخت تصویر داسې کار ولې وکړو؟ ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریک کوم. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ پښتو ستار اپیسل چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه واخلئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. د ظلم انتها شوې ده. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. یو ظالم بدبخت تصویر راپاڅېدی د خپل بوډا پلار درې زلمي وروڼه او یو بوډا تره ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړی دی او بیا هغه ظالم په خپله باندې هم خودکشي کړې، خپل ځان ویشتی دی. دوستانو تاسو ته دا یادګرنه کوم چې دغه ظالم چې کوم دغه کارونه کړي دي دغه مور او پلار ته ډېر زیات ګران او مور او پلار په سر باندې خېجلو. مور او پلار به هر یو ضرورت پوره کوو. دغه هر یو ضرورت پوره کولو په وجه باندې دغه ظالم په ځان باندې پوه نه شو او داسې حرکت یې وکړو چې د یو کور نه یې 15 جنازې په یو ځل باندې وباسلې او بیا یې د خپلې زندګۍ خاتمه هم کړې ده. دوستانو کوچنۍ تاسو ته دا یادګرنه وکړم چې تاسو په خپلو بچو باندې ډېر زیات خیال ساتئ، ځکه چې نن سبا بچي ډېر زیات وران شوي دي. پته نشته چې په کم وخت کې کم کار وکړي، د هغې هېڅ چاته څه پته نه لګي. دوستانو موږ ټول تاسو ته دا یو سبق په دې ویډیو کې درکړو چې تاسو هېڅکله خپل بچو سره مینه مه کوئ چې هغه بچي بیا په تا باندې د پاسه راوخېږي او ستا قتل وکړي. د ستا له قتل نه بعد بیا د خپل ځان هم قتل وکړي. دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ پښتو ستار اپیسل چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه واخلئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.